سرو مال کړې له وطن او له ناموس په مینا د وطن کې افغانان وزېږوا په مینا د وطن کې افغانان وزېږوا نن دا هم د چې موږ د خپلو وطندارانو سره د مینې د یووالي غږ هم پورته کوو په دې خپرونه کې او دا هم د چې موږ نن د خپل د استقلال ورځ هم باید ولمانځو نو په دې باندې نن له ما سره چې ډېر محترم میلمه دلته ناست دی ډېر افتخار کوو د ده په شخصیت باندې هم د یو افغان په صفت باندې چې موږ په افغانستان کې په دې دومره دردونو کې هم په دې دومره تکلیفونو کې هم او په دې دومره ناخوالي کې هم داسې شخصیتونه په خپل هیواد کې لرو دغه هغه شخصیتونه دي چې زموږ امید نور هم زیاتوي چې انشاءالله د خدای نه د ښو امید ساتونو وطن به له خیره سره جوړ شي له ما سره ډېر محترم رمضان بشر دوست په خپرونه کې ناست ښه راغلاست مننه تاسو دې بلنه د ټول ناول خو ما دا غوښتل چې په دې خپرونه کې زموږ او ستاسو موجودګي د غزني خلک ته د دشت بلچي خلک او د ټول افغانستان چې څومره ولایت دي چې دا وخت د دردونو نه تېرېږي هغوی ته دا وایي چې موږ ټول له تاسو سره یو نو زه غواړم چې د هغې په باره کې ستاسو نه واورم د لوی خدای جل جلاله په نامه او د شهیدانو په یاد او په ځانګړې توګه یو ځانګړی احترام هم امان الله خان ته چې واقعا ځینې اشتباهونه درلود اما د وطن سره مینې درلود او غوښتل چې دا خاوره د دې حالت نه وژغوري دغه حالت نه چې هغه وخت د انګریزانو یو د افغانستان بهرنی سیاست د دوی په لاس کې و او له بده مرغه یوازې غزني نه ده د 4 ولایتونه د 314 ولسوالیګانو که یو ولسوالي و که یو ولایت و خو بیا دا ستونزه نه و تقریبا ټول ولایتونه ټول ولسوالیګانو حتی ټول کلي په یو ډول په غم او په درد له بده مرغه یا د دوی د افغانستان ولس وژل کیږي یا د دوی وینې توی کیږي یا د دوی ځمکې غصب کیږي یا د دوی حتی په ناموس له بده مرغه تجاوز کیږي د دې دپاره ده چې افغانستان په ډیر بد حالت ده چې د خپل تاریخ کې دا حالت نه و لیدلی او په اسلام کې نهیلي ګناه ده د دې دپاره دی چې هیڅ افغان نباید هیڅ انسان هیڅ مسلمان نباید نهیلي شي اما موږ باید سوچ وکړو چې ولې په دا حالت کې یو څنګه کولی شو چې د دې حالت نه ځان وژغورو او زه په دې عقیده یم چې موږ کولی شو ځکه چې د افغانستان تاریخ دا ثابت کړل چې موږ کولی شو اما زه سوچ کوم او زه فکر کوم چې امکان لري چې موږ ځان وژغورو چې لومړی د داخلي اشغالګرانو ځان وژغورو زه خو په دې عقیده یم چې موږ د بهرنۍ اشغالګرانو د افغانستان سره هیڅ کوم مقاومت نشي کولی یو میاشتې جګړې کوي 2 میاشتې جګړې وکړي 3 میاشتې اما د موږ اساسي ستونزه په ټول تاریخ کې دا ده چې داخلي اشغالګرانو دوی واقعا د افغانستان دپاره ډېر ظلم او جفا کوي او د دې دپاره دی چې زه په دې عقیده یم چې موږ دوه ډول افغانان لرو د ما په نظر کې یو تذکروي افغانان ده چې د دوی په جیب کې تذکره ده او یو واقعي افغان ده چې د دوی په زړه کې افغانستان ده او اوس په افغانستان کې نه یوازې اوس په دا کلونو په افغانستان کې هغه خلکو حاکم وو د جهاد په نوم د چپۍ په نوم د ماویستي و نن د دیموکراسۍ په نوم چې ځینې حتی د افغانستان د کاغذي تذکرې هم نه لري او د دوی په زړه خو هیڅ د افغانستان د دوی په زړه کې د افغانستان نه یو ګوټی ځای نشته د دوی کور د دوی ژوند د دوی لور د دوی زامن ټول په خارج کې ژوند کوي او دوی د افغانستان دپاره دلته یوازې راغلي دي چې څو کاله حکومت وکړي خپل جیبونه ډک کړي او بیرته ولاړ شي بالکل دا اساسي ستونزه ده که یو ورځ دا پښتون واقعا پوه شي چې هغه پښتون چې د افغانستان خبرې کوي او هغه معنی لري لانډ کروزر لري اما پښتانه ځینې پښتون ده چې وژې تږي ده او دا پښتون د هغه ته وایي چې ته پښتون نه یې ته افغان نه یې او هغه وخت چې یو هزاره پوه شي چې هغه هزاره چې د قوم خبرې کوي اما په خپله معنی لري لانډ کروزر لري پلو چلو باډیګارډان لري او ځینو هزارهګانو په غار ژوند کوي اوس و چې ډوډۍ پیسې نه لري دا هزاره که پوه شي چې دا هزاره چې د هغه په نوم خبرې کوي هغه د دشمن ده نه د ملګري نه د مشر همدارنګه تاجیکو ازبکو پشیو نورستاني د افغانستان 4 قومونو مشرانو
ټول مانۍ لري، حسابي بانکونه لري، لان کروزرونه لري، بادیګاردونه لري، د دوی دسترخوان 60 متر ده. هلته پلو، چلو، چوب کباب و چپلی کباب و کرمیچ. اما د دې ولوس د دې قوم خلک وږي ده. اما له بده مرغه اوس هم 80% د وږي افغانان د هغه افغانانو احترام کوي چې هغه پلو چلو خوري ورس. صحیح. اوس به دلته راځم چې دا ټول مشکلات خو یقینا تاسو په دې وطن کې لوی سوي یاستئ، همدغلته مو ژوند کړی ده، او څنګه تاسو وکولی شو چې د دې پلو چلو نه، د دې ماڼیو نه، د لنډ کروزرو لالچ، ځکه چې هر انسان چې دی لالچ لري، اوس داسې خو نشو کولی چې نه تاسو موږ ټول یو رقم انسانان یاستو. بالکل. نو دا تاسو، زه دا پوښتنه ځکه له تاسو کوم چې دا وخت به ډېر ځوانان، ډېر افغانان تاسو خپرونه ګوري، څنګه په خپل نفس تاسو قابو کړی؟ څنګه؟ ځکه چې پارلیمنت ته لاړې، هلته خو دومره غټ خلک دي چې بیخي د ماڼیو هم کمی نشته، د پیسو هم. نو ستاسو په زړه کې دا خبره نه راځي چې ولا بشدو ستا هم داسې یو غټ موټر وي، ستا هم دا کشو پشو وي، دې نه دې ځان څنګه ساتلی؟ بالکل. لومړی ټکی دا ده چې ما په د ژوند کې ډېر سخت حالتونه مې ولیدل. هغه وخت چې ما د افغانستان نه په 1350 کال هجرت مې وکړ، ایران ته، پاکستان نه، بیا فرانسې ته. ځینې وختونه و چې ما د وچې ډوډۍ هم نه درلود. بیا اوس یو سړی چې وږي ده، تږی ده، د بېلګې په توګه کور نه لري او یو د ډاکټر نسخې پیسې نه لري، زه واقعا دا پوهېږم ځکه چې ما دا حالت لیدلی دی، نه یوازې مې لوستلی دي یا اورېدلی دي، ما په خپل وینه ما لمس کړي دي، ځکه چې زه وږی وم، زه تږی وم. هغه وخت چې مې سبق ویل په ډېر بد سختون حالت کې سبق مو ویل. او بله مسله دا ده چې دا د اسلام قرآن شریف او حدیث شریف که موږ واقعا او بیا د اصحاب د اعمال او کردار رفتار وګورو، دوی یو غټه سبق ده د موږ لپاره. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو سره په احد کې جګړه د بت پرستان سره جګړې درلود. په د احد په جګړه ډېر مسلمانان شهید شو، حتی حمزه شهید شو چې د هغه وخت د مسلمانانو غټه سردار و، سپهسالار و. بیا دوی راغی په جومات کې ناست و، ډېر خفه و، ټول سوګوار و، په ټول کور کې یو سړی یا وژل شوی و یا ټپي شوی و. بیا حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی ته ویل چې موږ د واړه جګړې راغلي یو، د اصغر جهاد نه راغلي یو، د کوچنۍ جهاد نه. دا مسلمانانو ویل چې یا رسول الله دلته حمزه شهید شو او ته چې وړکۍ جګړه وه او د موږ په کور کې یا شهید لرو یا ټپي لرو، او ته وایي چې دا واړه جهاد ده. بیا موږ ته وایي چې غټه جهاد څه ده. زه ځینې وختونه خپل دا سترګې پټوم، بیا 1400 کاله شاه خپل ځان ته اچوم، غواړم چې په دا خیال د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غږ واورم. هغه ویل چې غټ جهاد د خپل نفس سره ده. اوس که واقعا همدارنګه چې تاسو ویل د ما نفس هم غواړي چې کباب ولرم، لان کروزر ولرم، مانۍ ولرم، د بیلګې په توګه او دا نور دالري حسابي بانکونه ولرم. اما دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د دې یارانو د حضرت عمر فاروق د بیلګې په توګه دا پرون ما یو سریال مې ولیدل، هلته قصې کول چې هغه وخت چې مسلمانانو قدس فتح وکړ، بیا دا د قدس خلکو ویل چې موږ یوازې د ښار کلید د تاسې امیر المؤمنین ته یا ولسمشر ته، اوس ولسمشر وایي، هغه وخت امیر المؤمنین خلیفه سپارو. بیا دوی حضرت عمر خطاب ته دوی پیغام ولستل چې ته راشه دلته. د خپل خدمتګار سره دوازې یو شتور درلود، دوی په نوبت کې د دې نه ګټه اخیستل. هغه وخت چې دوی په دا ښار داخل شو، د ده نوبت د خدمتګار نوبت و چې په شتور کې سوار وي. بیا خلکو هغه ته احترام کول، بیا د ده غلام یا خدمتګار چې زه ولسمشر نه یم، د ولسمشر دا ده چې په پښه روان ده. اوس که د موږ ولسمشر د بیلګې په توګه د موږ مشرانو د افغانانو غوندې وي، خو دا خاورې جوړې شي. مننه. غواړم چې تاسو دا وخت ځوانان تاسو ګوري، یوه خبره چې کوم تاسو کول ورته غواړئ؟ یوه خبره چې زه دوی ته وکړم، لومړی چې نهیلې مه شي، دوم چې اسلام ټول شیان لري، په عمل نه په زړه کې، په عمل په زړه او نه په ژبه. ډېر ښه. بالکل. ډېره زیاته مننه. مننه. خیر، کور ودان. مننه. وطن کی می شود این وطن به ما وطن کی می شود این وطن به ما وطن کی می شود